یو ملګری سلام لګوي وعلیکم السلام او یو سوال کړی دی چې سحر جمع وشي نو فرض نه پس کا سنت چا نه پاتې وي کولی شي که نه شي کولی نو زمونږ احنافو په نیز باندې سحر چې جمع وشي نو هغې نه پس دی سنت نشي کولی سنت چې کوي بیا به دی لمر چې را وخیږي هغې نه پس به یې ادا کوي او دې دپاره مونږ سره احادیث دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر لمانځه نه پس او مازدیګر لمانځه نه پس لمانځه نه منع کړې ده یو صحابي په بابت کې راځي چې لمر ختلو نه وړاندې جمع نه پس د سنتو ته ودرېدو بیا د سنت ادا کول نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوال پکې الصلاتان معا دول منځونه په یو وخت باندې بیا دوی ورته ویل چې مانا سحر سنت قضا شوي نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل فلا اذن د دې دوه معنی دي چلو اوس یې کولی شي یوه معنی ده چې اوس یې هم نشي کولی مونږ دې معنی ته ترجیح ورکوو چې اوس یې هم نشي کولی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور احادیثو کې سحر نه پس د لمانځه ادا کولو نه منع کړی ده او یو روایت کې باقاعده ترمذی کې دي چې لمر را وخیږي نو هغه نه پس بیا سنت ادا کا یو حدیث راغلی دی باقاعده او هغه سره امام ترمذی رحمت الله علیه غریب لفظ استعمال کړی دی ټیک ته حدیث غریب دی خو صحیح دی هر غریب حدیث ضعیف نه وي د بخاری لومړنی حدیث او آخري حدیث دواړه غریبان دي خو بیا هم صحیح دي